یو پلار ظالم راپاڅېدلو د عزت په نوم باندې خپل نوم بېدردۍ سره قتل کړه. راځئ مینه وویل چې د لور داسې کم غټ قدم اوچت کړی چې پلار د خپل د لور قتل ته تیار. عزتمن موږ سره دا ویډیو تر اخره پورې ګورئ، ویډیو سکپ نه کوئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي کوم، تاسو که چېرې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ، مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو دا واقعه په سیالکوټ کې مخې ته راغلې ده چې یو پلار ظالم راپاڅېدلی دی، خپله لور د دکې دپاره بېدردۍ سره قتل کړې ده چې پلار به یې د لمانځه د شپې به کور ته راتلو، سهار وختي به مزدورۍ ته ووتو، د شپې به دروازه وټکېدله، نو دا خو ستړی ستومانه، نو لور به ورته دروازه کولاو کړل. خو دې لور له به یاران راتلل، خو پلار ته یې تر اوسه پورې د دغې خبرې علم نه و چې څومره وختونه به لور به یې دغه هلکان پاس کوټې ته وخېجول، ګپې شپې به یې ورسره ولګولې چې یوه ورځ پلار په دې لور باندې شکي شولو. چې دویمه ورځ دروازه وټکېدله، نو دغه پلار په خپله دروازې ته ورغلی، چې دروازې پلار کولاو کړ، هغه خلکان ولاړ، خو پلار دغه خلکان پېژندل، خو خلکانو ورته بیا دا بهانه وکړله چې موږ خو غلطه دروازه ووهله، هغه دروازه هغه یوه دروازه نه ده. نو په بله ورځ باندې دغه شانته بیا دغه خلکان راغلل او پلار یې نیم چې دا اوده و، یعنې نیم یې خو نیم اوده و، لور یې دروازې ته راغله او خلکان یې پاس وخېژه چې څه ټایم کې دغه خلکان دا پلار ظالم راپاڅېد، خپلې لور یې ووهله، ویې ټکوله او ایسته یې مړه یې کړله. خو عزتمنه چې اوس پلار په جیل کې دی، ګرفتار شوی دی او اوس د عزت په نوم باندې عزتمنه د خپله لور بېدردۍ سره قتل کړې. مینه وال زموږ د سره تر نن ورځې خبر ته د دې ځای پورې د نوي معلوماتو لپاره د سره زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.